نن دی 5 اگست کشمیر ډے دا کشمیر حوالے سره تاسو څه وینا کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحیثیت چیرمین سیول لایف فاؤنڈیشن زه به دا ووایم چې 5 اگست 2019 کې مقبوضه کشمیر چې کم خصوصي اور آئینی حیثیت و چې هغه د کشمیریانو حق او بنیادی چې کم حقوق او شناخت و هغه انډیا چې دی نو بھارت هغه حق خودارادیت هغې ختم کو او شدید یو قسم نقصان هغې ته ورسولو. د هغې په حوالې سره به زه دا ووایم چې دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده او د دې خلاف په مختلفو ملکونو کې بلکې په اقوام متحده کې هم قرارداد چې دی هغه منظور شوی. لہذا دا یو ډیر زیات افسوسناک او دغه دی او د دې په حوالې سره د 5 اگست په حوالې سره کشمیر کې چې سم شوی نو دا د ظلم انتها وه او د ظلم انتها ده او همیشه دپاره به مونږه اواز چې وي د کشمیر او د دغه عوامو او د دغه مظلومو په حق کې به وي چې کم ظلم کم بربریت او کم لاقانونیت د دې سره شوی دی نو یقینا چې د دې دپاره ډیر زیات مطلب د افسوس خبره ده. مختلف پاکستان چې دی د پاکستان عوامو او هر فورم نه د دې خلاف आवाज اوچت شوی دی او انشاءالله بیا به هم اوچتو او مونږه کشمیریانو سره یا د کشمیر چې کوم مظلوم عوام دی هغې سره یو او همیشه به انشاءالله کشمیر د پاکستان حصه وي او دا او د دې کټپوتلی چې کوم حکومت دی د بھارت د انډیا نو دا به زه ووایم چې د دې د کوکلې نارې چې دي دا به یو ورځ انشاءالله دا به دروغ ثابتېږي د دنیا ته او دغه حصہ دغه شیرګ دا به انشاءالله د پاکستان حصہ جوړیږي بلکې جوړه ده او په ظلم او په جبر باندې څوک هم څوک خپلولی نشي. رشتې په ظلم نه جوړیږي، رشتې په مینه په خلوص او په اخلاص او په محبت سره جوړیږي او زمونږ او د کشمیر چې کومه رشته ده هغه د مسلمانۍ او د کلمې رشته ده او د دې سره چې کوم ظلم شوی دی موږ د هغې مخکې هم خلاف وو نن هم او بیا به مو ظلم ہوا تھا بربریت انہوں نے بتائی تھی انڈیا والوں نے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام نعیمہ ہے اور میں یہاں اس ادارے میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتی ہوں. تو آج 5 اگست ہے اور آج کل کی جو کرنٹ حالات واقعات چل رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اور میں ان موجودہ حالات اور واقعات اور جو بھی ظلم و ستم کشمیریوں پر ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. ټولو نه اول زه د پیام خیبر ټي وي نیوز ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی دا یو ټولنه یو غونډه د 5 اگست کشمیر ایکسپلویټیشن ډے باره کې چالو کړې ده چې کوم کې موږ خپل کوشش دا کوو چې د کشمیر د خلکو دپاره کوم باندې چې ظلم کیږي کوم چې مطلب دا دی مسټریټ کیږي وغیره د هغوی دپاره موږ یو قسم لا داسې صحیح اواز اوچت کوم. نو د کشمیر په حوالې سره به زه 2-3 خبرې وکړم. بلنۍ خبره به دا وکړم چې 2019 چې کله د هغوی ته آئین چې کله انډیا والا مطلب دا دی هغه ډسرپټ کو خراب یې کو نو د هغې نه پس چې کوم دی د کشمیر حالات ډېر زیات مطلب بګاړ شوي دي او لکه تر دې پورې چې 100 کاله وشو خو اوسه پورې چې کوم دی نو هغه برابر نه شو. نو د کشمیر چې کوم شهدا دي هغوی ته موږ سلام وایو. دې نه علاوه چې کوم خلک دي دا هغوی ته موږ دعاګانې کوو چې الله رب العزت هغوی له د زړه صبر ورکړي او بل دا دعا به همیشه کوو ټول په جمع سره چې الله دې په کشمیر کې زر تر زره امن راوستی کی سره. کشمیر ڈے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. آج کشمیر 5 اگست ہے کشمیر ڈے اور ہم جو ہے نا اس سے پہلے جو 5 اگست کو کشمیر کے اوپر ظلم ہوا تھا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. نن په سیو لایف کې موجود یو. سیو لایف یو داسې اداره ده چې هغه آئس ایډک چې کوم علاج کیږي یقینا مطمئن او خشي او دې ځینې بیا موږ نن راغلی یو 15 اگست د کشمیر حوالې سره خبرې اترې نو دلته چې کومه جذبه موږ وکړه یقین وکړئ دا جذبه خراج تحسین پیش کوو داسې جذبې ته چې دوی دلته علاج هم کوي لګیا دي او خپل د کشمیریانو رونو خویندو حق کې خبرې اترې هم کوي. مونږ خبرې کوو یو مرګري سره دلته یو پیشنټ دی
چې دوی د کشمیر حوالې سره څه خبره کوي. راځئ موږ سره اوسئ. نه اوسه بس ټیک دی. ها دا راتوی څه نوم هم دی جی؟ محمد ایاز جی. محمد ایاز بھائی دا راتوی نن 15 اگست دی کشمیر حوالې سره تاسو څه وینا کول کم ظلم او بربریت جاری دی؟ السلام علیکم. زه خو ټولو ناظرینو ته دا سلام پیش کوم او بیا چې کوم د شکر الحمدلله مونږ الله تعالی مسلمانان پیدا کړي او د وحدانیت کلمه را نصیب کړې ده او زمون کشمیر والا کم بایگان دي هغه هم شکر الحمدلله مسلمانان دي هغه باندې چې کم بربریت کم د انډیا ظلم دی د هغې درد مونږ ته دلته را رسي بلې که هغه زمونږ نه ډېر لرې دي خو د هغې درد هغه خویندو میندو سره د وروڼو سره چې کوم ظلم کیږي د انډیا والا د طرفه د هغې درد مونږ ته دلته را رسي. او زه دا ویل غواړم چې کم د مطلب داسې برته یم چې دی کم درد کې چې دی کم درد مونږ دلته محسوسوو د هغه خو مونږ ظاهره نشو څرګندولی خو د دې درد ډېر دی مونږ سره په دې هغه باندې به زه د خپلې خبرې ختمې کړم چې یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملا ہے نہ ملے گا. والسلام. مننه جی. بالکل یقینا دا جذبه چې موږ وګورو یقینا موږ خپل یو جذبه کې راشو چې نن کم بربریت جاری دی کشمیر سره او کشمیریانو سره چې کم شهادت کیږي لګیا دي یقینا دا هغه مخنیوي دپاره دنیا لګیا ده کار کوي لګیا ده خو موږ هم په دې پتم یو چې الله پاک به کله رحم کوي. کیمرامین عمران سره عرفان دورانی پیام خیبر پیښور.